الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. سجدي الله عزوجل ته په منځ کې لګول دا سبب د ګناهونو د رجیدلو دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان العبد اذا قام يصلي کله چې یو سړی ودرېږي په منځ باندې نو اوتیا بذنوبه د ګناهونو راوړل شي په وسعت علی راسه د په سر باندې کې خودل شي او عاتقه یو له پوغو باندې کې خودل شي فكلما هر کله رکع چې دی رکوع کوي او سجده سجده کوي تساقطت عنه دا ګناهونه د نریږي. یعنی په رکوع سجده باندې انسان ګناهونه الله عزوجل معاف کوي. شانته بل حدیث کې راځي چې په سجده چې کم دی دا د دعا د قبلېدلو ځای دی. نبی علی السلام فرمایي اقرب ما يكون العبد یو بنده چې ډیر زیات نږدې وي لا ربه خپل رب ته من ربه خپل رب ته نو فهو ساجد په داسې حال کې چې دی په سجده کې وي نو په اکثر الدعاء تاسو چې کم دی نو په دې سجده کې ډېرې زیاتې دعاګانې د الله عزوجل نه وغواړئ. ځکه په سجده کې چې کم دی یو سړی الله سبحانه وتعالی ته ډېر نږدې وي الله هر خبره او هر دعا قبلوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فاکثروا الدعاء تاسو په سجده کې د الله نه ډېرې دعاګانې وغواړئ.